او که بیا میلمه به راغی صاحب هغه به بیټک کې د خان په حجره کې ډډه لګولې وه شا به بچې چرګوټې راونیسې نو چرګوټې او چرګ پسې به خلکو صاحب منډه کړې چرګ به منډې جوړې کړې نو منډې به ورپسې والې نه هغه به دیوال ته ټوپ کړې دیوال نه به پردي کور ته ټوپ کړې واړه بال ته لاړل هغه به بل کور ته ټوپ کړې ټوله محله کې به چرګو ګرځېده نو چې به ستړی شروع به دي نه و هلکه څه چل دی پلانکي کره میلمه راغلی دی هغه میلمه به در باندې صاحب ټوله محله خبر کړه شل میلمانه به دې راشي چارته پته هم نه لګي جوړې او جامې کم ځای وي د اوړي دپاره بېله جوړه د ژمي دپاره بېله جوړه بعضې ګرمه بعضې به یخه او د مني دپاره د سپرلي دپاره بېله جوړه لاړ شه د ګل منډۍ ته هر ځای ته چې لاړ شې چې 100 روپۍ دې ورکړې دومره کباړ به راوړې چې ستا د ټول کور کار کېږي جورابې شته پیزار شته دا غټې غټې سپلې به وي او چې بار ته به لاړې په ځان به د څادر صاحب راچولیو